بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد رب زدنا. دا نبوت خبره سٹارټ وا چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی او حضرت آدم علیه السلام اولنی نبی دی. نو مخکې سبقونو کې د حضرت آدم علیه السلام نبوت په درې دلایلو باندې ثابت شو او بیا د پیغمبر علیه السلام نبوت دا ثابت شو. او پرون سبق کې د حضرت امام غزالی رحمت الله علیه او د حضرت امام رازی رحمت الله علیه د نبوت د ثبوت لپاره د اثبات لپاره چې کوم دلایل پیش کړو هغه وویل. اوس وکړه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت ثابت شو نو دې سره دا خبره هم ده چې یو خو پیغمبر علیه السلام نبوت باندې ایمان لرل پکار دي، بل په دې خبره باندې یقین ساتل پکار دي او په دې خبر د ایمان حصہ ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی. د پیغمبر علیه السلام وروسته بل نبی دنیا ته راتلو ولا نشته. دا خبره د قرآن او د حدیث او د اجماع نه دا خبره چې دا ثابته ده. لکه قرآن مجید کې الله پاک فرمایي ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين چې پیغمبر علیه السلام د نبیانو ختمون کې ده. پیغمبر علیه السلام حدیث مبارکو کې فرمایي سيكون بعدي 30 كلهم يدعي انه نبي. امان رسو بدرس کذابون دروغجنان دي دا برازي او هغه چې نه دا به د نبوت دعوه وکړي ولا نبی بعدي زمان رسو بل نبی چې د دنیا ته راتلو ولا نشته. بل د پیغمبر علیه السلام نبوت الله پاک د ټولو خلکو د پاره را لګل دي. الله پاک ما ارسل الله الا کافه للناس ټولو خلکو ته مونږ ترا لګل. لکه نصارا بعض نصارا داغو دغه ده او مذهب ده چې پیغمبر علیه السلام صرف د عربو نبی دی، ځکه مخکې چې الله پاک کوم نبیان را لېږلي دي نه به د یو قوم دپاره د یو علاقې دپاره د هغې دپاره به را لېږل او نو دا پیغمبر علیه السلام دا هم صرف د عربو نبی دی، ځکه چې عرب چې د امیین دي هغې ته مخکې بل نبی نه دی راغلی، هغې ته مخکې بل کتاب نه دی ورکړی شوی. او موږ چې یو دا یهودیان او نصارا نو دو ته موږ ته د نبی راتلو ضرورت نشته دی، ځکه موږ ته مخکې نبی هم راغلی دی، موږ ته اهل کتاب یو، موږ ته مخکې کتاب هم راکړی شوی دی، لهذا موږ ته ضرورت نشته دی. لهذا پیغمبر صلی الله علیه وسلم صرف دا او دغه نبی خدا خبره غلطه ده. دا قرآن مجید د ډېرو آیتونو نه چې دا ثابت دی عمر صلی الله الا کافة للناس. او بل چې پیغمبر علیه السلام دروغ نشي ویلی نو پیغمبر علیه السلام په ډېرو حدیثو مبارکو کې پیغمبر صلی فرمایلی چې زما شپږ خصوصیات دي په دغه باندې. یو خصوصیت پکې دا دی چې دا الله پاک د ټولو خلکو دپاره پیغمبر رالیږلی یم د قیامت ورځې پورې چې څومره هم انسانان راځي د هغې لپاره حضور صلی الله علیه وسلم آخري نبی دی. دا خبره باندې یقین ضروري دی. بیا دا ده چې ته د پیغمبر علیه السلام نه وروسته بل نبی دنیا ته نه راځي نو موږ خو د حدیثو کې دا اورېدل دي چې حضرت عیسی علیه السلام چې دا به دنیا ته راځي به په آخره زمانه کې. نو موږ وایو حضرت عیسی علیه السلام به راځي لیکن هغه نوی پیغمبر نه دی بلکې هغه خو مخکې نه نبوت ورکړلی شوی دی، کتاب ورته ورکړلی شوی دی. دې نه مراد داسې نبي چې هغه ته جدا شریعت جدا کتاب دغسې نبي به نه راځي. بل حضرت عیسی علیه السلام راځي نو حضرت عیسی علیه السلام به لکه د پیغمبر علیه السلام د تابعدارۍ د وجې نه به راځي، متابعت د وجې نه به راځي. پوهېږئ یعنې داسې به نه وي چې دا جدا پیغمبر دی او جدا شریعت او جدا کتاب یې داسې به نه وي بلکې پیغمبر علیه السلام د امت مطابق دا به راځي. بل حضرت امام مهدي علیه السلام چې کوم دی نو هغه به خلکو ته اقتدا دا وکړي. دلته دې کتاب کې لیکلي دي چې حضرت عیسی علیه السلام به اقتدا کوي، خو حضرت عیسی علیه السلام به اقتدا نه کوي ځکه ډېرو حدیثونو چې دا معلوم دي چې دغه زمانه کې چې د مسلمانانو کم امیر نه به ووایي د حضرت عیسی علیه السلام ته چې ته امامتۍ ته مخکې شه او د دې لپاره چېرې دا غوره دی پیغمبر دی نه ورته ووایي چې نه الله پاک دې امت له دا خصوصیت ورکړی دی چې ستاسو امیر چې کوم دی امام مهدي هغه به مانځه ته چې دا مخکې کېږي او زه ستاسو امامتي نه کوم نو امام مهدي به مانځه ته مخکې کېږي او حضرت عیسی علیه السلام دا به په هغه پسې شاته ولاړ لمونځ دا به کوي. بیا دا خبره ده
چیرې پیغمبران څومره دي نو په یو روایت کې دا دي چې 1,24,000 پیغمبران دي او بل روایت کې چې 2,24,000 پیغمبران دي خو غوره خبره وای دا ده چې دا وته په عادت پورې جنن دا بل مناظر کې بنو ځکه چې عادت چې دا یو خاص عادت دی غاینه کمې زیاتې کیږي او دا په دغه سره په خبره وایي سره دا چې دا پیغمبر دا نه دی ځکه الله په قرآن کې په خپل باندې فرمایي ولقد ارسلنا رسلا من قبلك فمنهم من قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك چې بعض دې چې راغلي واقعات دغه احوال موږ په باندې بیان کړی دي او بعض دې چې موږ په تاسو باندې بیان کړی دي نو دې خبره باندې یقین لرل ضروري دي چې الله پاک ته طرف ته څومره هم پیغمبران راغلي دي داغه نبوت ثابت ده پټول باندې زمونږ ایمان دا موجود ده دا بګینه چې په 1,24,000 او په 2,24,000 دي زګه کا عادت کې ته دا منحصر کې نو عادت خو یقیني چا ته معلوم دی نو چې یقیني سونه دي نو دسی به چې یو کس به پیغمبر نه او ته به هم د پیغمبري پرس کې جنده به شامل کینو په غیر پیغمبر باندې به ایمان ستاره شي او کته په 1,24,000 باندې ته چې 1,24,000 یا 2,24,000 دي او کې دې چې الله پاک په علم کې دې 1,24,000 نه زیات هم دي او داغي د سره نه الله پاک تذکرہ نه کړي نو غیر نبی دا یو نبی وي او تاسو باندې ایمان نشته چې ما صرف 1,24,000 باندې ایمان ده د دې نه علاوه بدور نشته نه کم چې 1,24,000 په عادت کې نه دی راغلي پای باندې بس ایمان نه شي نو غوړه خبره ده چې ته به دې نه وي یاره ما په ټولو پیغمبرانو باندې ایمان ده په 1,24,000 می ایمان ده په 1,24,000 باندې یا په 2,24,000 باندې بلکې صرف 10 به چې دا الله پاک د څومره هم پیغمبران راغلي دي په ټولو باندې زما ایمان چې دا موجود دی نو علو به چې دا فائدہ ورکړي دغه دا چې دا ثابت دي په دغه سره په خبر روایت سره او خبر روایت دا فائدہ د یقین نه ورکړي بلکې د ځوند کیسه او خاص په هغه مسلو کې چې کله به مختلف روایت راغلي دي نو مختلف روایت په دې کې راغلي دي ته په کې یو لته د خپل طرف په ترجیح نه ورکړي دا څومره چې پیغمبران راغلي نه الله پاک د طرف نه د خلکو ته د تبلیغ کول لپاره خلکو ته د دین رسول لپاره چې دا راغلي او ټول دې دا رښتین دي په دې خبره باندې زموږ یقین او زموږ دې دا عقیده ده چې څومره هم د الله پاک طرف راغلي د مخلوق لپاره خیر خوا دي او رښتینی دي اوسو ګورې درځي او اذا ثبتت نبوته کله چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نبوت ثابت شو پر مخکنی دلایل باندې وقد دل كلامه حال چې دا کلام دلالت کوي وکلام الله المنزل عليه او هغه کلام کوم چې پر نبی علیه الصلاۃ والسلام نازل کړی شوی چا کوم کلام دی نعم دلالت کوي بری باندې على انه خاتم النبیین چې دا پیغمبر اسلام سره خاتم النبیین دی وانه مبعوث الى كافه للناس او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د ټولو خلقو د پاره چندار علی ګل شوی دی بل الى الجن والانس بلکې د انسانانو د پاره هم د پیریانو د پاره هم دا ټول د پاره الله پاک جندار علی ګل او باسو پکې دا وای چې د پیریانو انسانانو د پاره څه کې د بوټو ونه د ملائکه د پاره هم پیغمبر اسلام الله پاک را لګل حدیث کې ارسلت الى الخلق کافه د ټول مخلوق د پاره جندا پیغمبر را لګل شي دا په دې خبره باندې پوه شوي ها بعض کسان هغه لکه شیعاګان چې دي کنه شیعاګان هغه وایي چې د پیغمبر اسلام نو صبح 12 نبیان چې انده برازي اسنا عشریه فرقه کوم ده چې 12 برازي بیا وایي چې 12 وا دغه وایي سره ورته وایي خلیفګان به وایي دا ټوله گمراهی ده کفر ده هغه باندې او پیغمبر اسلام فرمایي په خپل باندې چې زمانه وروسته 30 کسان چې انده برازي خو دا اخرنه نبی یم بل نبی دنیا ته راتلو نشته ده کم کس د نبوت دعوه کوي هم کافر دی او کم کس صدا خبره کوي کنه چې راته نبی کنه په دې خبره باندې ما ته دلیل پېښ کا نو کم کس دلیل وړي هم کافر دی ځکه دا په عقیده کې چې نه کمزوري ده خو چې کې دې چې ته نبی خود دلیل باندې نه دلیل مطلب خدا دی چې لکه ته امنه ما ولکه په دلیل باندې باندې منه ما نه کم کس داغه دلیل وو ته هم کافر دی په دې باندې نو دا د ایمان حصہ ده زمونږه چې څنګه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې ایمان لرل ضروری دي دغه شته پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام اخیری نبی دی په دې خبره باندې هم یقین لرل چې دا سړي ضروری
مختلف قسم خلق په مختلف شکلونو کې جندا راځي قادیانه یو او بل چې رز نبی ما او د نبی چې کوم صفات دي هغه الله پاک په هیڅ چا کې نه پیدا کړی دا چې ټول په یو کس کې جندا جمعي او الله پاک هغه نبی کې دې نشي کېدای بل دا ثبت انه اخر الانبیاء دین دا واضح شول چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اخرنی نبی دی وان نبوته لا تختص بالعرب كما زعم بعض النصارى او دا ثابت ده چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د نبوت خاص د عرب د پاره نه دی بلکې د عرب او د عجم او د ټولو خلکو لپاره دی کما زعم بعض النصارى لکه بعض نصارا چې دا ګمان کوي چې موږ د مخوال کتاب یو موږ د مکه کتاب الله پاک را کړل او موږ ته الله پاک دې دا دغه هم را کړل پیغمبر هم را کړل او په عربو کې چونکې هغه امیینو هغه د مکه کتاب نو ورکړل شوی نو الله پاک هغه ته جنن دا نبی صلی الله علیه وسلم را لګل خدا ځوانه جنن دا خبره صدا غلط فقد فإن قيل كجرد ویل شي په اعتراض کې چې قد ورد في الحديث نزول عيسى عليه الصلاه والسلام بعده چې ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم نو بل نبی دنیا ته ناراضي نو حضرت عیسی علیه السلام برازي نو قلنا نعم او راضي با ټیک دا خبره ولكنه يتابع محمد صلى الله عليه وسلم لیکن دې بل پیغمبر علیه السلام د شریعت تابعداري وکړي لأن شريعته قد نسخت ځکه د حضرت عیسی علیه السلام هغه شریعت سره منسوخ شوی دی نو دا حضرت عیسی علیه السلام چې راشي نو د دغه قرآن مجید د دې احکاماتو تابعداري وکړي د پیغمبر علیه السلام د شریعت تابعداري وکړي نو دې بدري د دې به لګي د امت یو فرد دی ویل باندې فلا يكون اليه وحي ونسب الاحکام نه حضرت عیسی علیه السلام ته وحی به هم ناراضي انو احکام هم نشي کوله بل يكون خلیفہ رسول الله صلی الله علیه وسلم بلکې دا به خلیفہ د الله د رسول صلی الله علیه وسلم دی لکه پوښتنه ویل معنی ثم لا سهو بیا صحیح خبره وای دا انه يصلي بالناس چې دی به خلکو ته موږ کوي ويؤمهم او امامتی به کوي ويقتدي به المهدي او امام مهدی ورته اقتدا کوي لانه افضل ذکر دی غوړه دی فامامته اولا امامت دا افضل چنده اولا خدا خبره لاندې د زمادي کتاب کې کوم اشیاء ده فامامته اولا باندې کوم لیکل دی وجه فی هذا التصحیح نظر دا تصحیح کوم دی وای کنه چې دا وی چې دا غوړه نو په دې کې نظر دی ولې وكذا في دليله لأن المعتمد في أمثاله النقل للعقل ځکه وای چې داسې قسمه خبرې په دې کې نقلي حدیث پکاري عقلي پکې نه پکارو دلته کې مصنف خو عقلي خبره او چلا ولا چې حضرت عیسی علیه السلام پیغمبر دی امام مهدی پیغمبر نه دی او اقتدا د امامتي او حقدار ته دا غوري او غوره کس دې نه دلته کې څوک دی حضرت عیسی علیه السلام دی ما بکې نو دې سینه ده بلکې دې لپاره نقلي خبره ضرورت ده او نقلي خبره سره وعن جابر رضي الله تعالى عنه مرفوعا لا تزال طائفه من امتي يقاتلون على الحق ظاهرين الى يوم القيامه غالب الى قيامت الدور فينزل عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام فيقول اميرهم امير ورته ما تاسو دا خبر وکړه تعال صلي لنا راشه موږ د پاره مونږ وکا فيقول ابو جننا زنكم مونږ ولي ان بعضكم على بعض امرا تكرمه الله تعالى تكريمه الله على هذه الامه چې لکه تاسو چې بعضي د بعضي امامتي بکای او د امت د شرافت د وجنه الله پاک دا کړی دا رواه مسلم وفي حديث اخر يقول المهدي تقدم فصلي بالناس فيقول عيسى عليه الصلاه والسلام انما اقيمت الصلاه لك فيصلي خلف رجل من ولدي وعن ابي سعيد مرفوعا من الذي يصلي عيسى ابن مريم خلفه وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى مرفوعا يا عباس ان الله تعالى ابتدى هذا الامر به وسيختمه بغلام من ولدك يملأها عدلا كما ملئ الجوار بديك دغم الامام مهدي وهو الذي يصلي بعيسى ادا هاي کسه چې ابو عيسى عليه الصلاه والسلام له بمونځ کوي نو لکه د ریاض سنت دا معلومه شو د دې نقلي روایتونه چې امام مهدي چې نن دی بدل کوي امامتي به حضرت عیسی علیه السلام امامتي نه کوي اگر چې دی غوړه ده لیکن د دې امت هغه شرافت او جنبه اقتدا چې نن دی به کوي په دغه بس وقد روي بيان عادتهم في بعض الحديث او په بعض حدیثونو کې د انبیاء او عادت نام روایت کړل شوی دی علامه روي چې روایت کړل شوی د نبی صلی الله علیه وسلم سئل عن عادت الانبیاء چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام د انبیاء د عادت په اړه کې تاسو شو فقال او فرمایل 124,000 1,24,000 وفي روايه نبويه 224,000 2,24,000
والاولى غوره دا الله يقتصر على عدد في التسميه چې بدی تسمیه کې یعنی بنوم کې د کولو کې اکتفا ونکړي شي په عادت باندې یعنی عادت باندې اکتفا ونکړي شي چې بس دغه 1 لک دی او یا 2,24,000 دی ولی فقد قال الله تعالى ځکه الله پاک فرمایلی فمنهم ما قصصنا عليك ومنهم من لم نقصص عليك چې بعض هغه چې موږ بیان کړی دي په دا باندې داغي نبوت او بعض هغه چې موږ په تا باندې دي روایت کړی بیان کړی ولا يؤمن في ذكر العدد او ولا يؤمن او امن نه کولای په ذکر د عادت کې ان يدخل فيهم من ليس منهم چې داخل شي په دې کې هغه څوک چې عادت دي پیغمبرانو ان ذکر عدد اکثر من عددهم کچری د عدد نه سوا د دوه عدد زیات شي کنه یعنی مطلب پیغمبران لګ دي او عدد ډیر شي نو بیا پکې غیر پیغمبران په پیغمبرانو کې داخل شي او یخرج منهم من هو فيهم یا به اوت د نه او چې بدیږي چې پیغمبران بډيري او ته 1,24,000 یا 2,24,000 دي چې یو نبی دی ابدان نبیانو په لست کې شامل نگه ان ذکر اقل من عددهم يعني ان خبر الواحد چې خبر واحد على تقدير اشتماله په تقدير دې من چې دا مشتمل دی على جميع الشرائط المذكوره په ټولو شرایطو باندې کوم چې مذکور کړی شي په فقه کې په اصول فقه کې لا يفيد الا ظن دا خبر واحد فائدہ نه ورکوي مګر تاسو کو فائدہ ورکوي دا ظن ولا عبرة في ظن في باب الاعتقاديات او په اعتقادي خبرو کې د خبره واحد فائدہ نه وي یعنی هغه د ځون په اعتقاد لپاره یقیني خبره بګاري خصوصا اذا اشتمل على اختلاف الروايه خصوصا په هغه کله چې دا مشتمل په اختلاف د روایت باندې وكان القول بموجبه او قول بموجب سره مما يفضي الى مخالفه ظاهر الكتاب هغه چې بوتلګي د کتاب الله نه ظاهر خلاف ته هو ان بعض الانبياء لم يذكر للنبي صلى الله عليه وسلم ويحتمل مخالفه الواقع چې دا د پیغمبر علیه الصلاه والسلام اگر کې دي چې بعد ورته یاد نه او احتمال لري چې دا د واقع نه خلاف دي هو عد النبي صلى الله عليه وسلم من غير الانبياء چې هغه او هو عد النبي من غير الانبياء چې هغه یو نبی شمارل د غیر انبیاء نه چې نبی به او نبی به او تبع د غیر انبیاء نه شماري او غیر النبي من الانبياء بناء على ان اسم العدد اسم خاص في مدلول ځکه چې اسم عدد دا خاص ته په خپل مدلول کې چې 1,24,000 تا ویني درې نه صرف 1,24,000 مراد دي دنه کم او زیات نه مراد نو بیا به یو نبی به یا په دې کې شامل نشي یا به نبی نه او په دې کې شامل شي لا يحتمل زياده والنقصان وكلهم كانوا مخبرين مبلغين عن الله تعالى ادا څومره پیغمبران چې دا ټول الله پاک ته خبر ورکوونکي دي او رسونکي دي پیغامات الله طرفنا لان هذا معنى النبوه والرساله ځکه دا اختیار دغه خبر ورکول او تبلیغ کول دا نبوت او رسالت مانځه صادقین ناصعين للخلق او دا ټول رښتینی هم دي دا مخلوق خیر خوای کوونکي هم دي دغه کدا مخلوق خیر خوای نه کوونکي نو او رښتاوي کې نو نو بیا باندې الله تبطل فائده البعثه والرساله د بعثت او د رسالت بیا فائده باطل نشي وفي هذا اشاره او بریږي اشاره على ان الانبياء معصومون عن الكذب چې انبياء ټول دروغ نه سري معصوم دي خصوصا فيما يتعلق بامر الشرائع وتبليغ الاحكام وارشاد الامه خصوصا په کارونو کې کم چې د شریعت د کارونو د دین متعلق دي یا د احکام د متعلق دي د رسول متعلق دي یا د امت د رشتہ دار اما عمدا فبالاجماع هر عمدا فبالاجماع واما سهوا فعند الاكثرين وفي عصمه من سائر الذنوب تفصيل دا به سبب وځه چې با نور د غټو ګناهونو نه محفوظ دي کني محفوظ او د نبوت نه مخکې کورستو نو بده کې لږ تفصیل ان شاء الله سبب